90 seconds کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیمه حمیرا مهوش. مقبوضه کشمیر باندې د بھارتی غیر قانوني قبضې نن اویا کاله پوره شول. پاکستان په شمول آزاد کشمیر او ټوله نړۍ کې میشته کشمیریانو نن یوم سیال لمانځلی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه درې ورځې سرکاري دوره باندې د سعودي عرب سرخار ریاست ته رسیدلی، چرته چې به هغه فیوچر انویسټمنټ انیشیټیو په نهم کانفرنس کې ګډون کوي. د بلوچستان کې ضلع کې د ډیپټي کمشنر په گاډي ریموټ کنټرول چاودنې په نتیجه کې لیوی اهلکارانو په شمول 8 کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنډي پنجاب له طرفه غنمو ترسیل باندې غیر آئینی بندیز په اړه وزیر اعظم شهباز شریف ته د مداخلت کولو خواست کړی دی. سټیټ بینک آف پاکستان مانیټری پالیسی اعلان کړي او څلورم ځل هم د سود شرح 11% برقرار ساتل شوې ده. پاکستان ایرپورټ اتھارټي بھارت سره خواشه ټول ایرلاینز او ایویشن کمپنیو ته نوټم جاری کړی چې په 28 او 29 اکتوبر په سهار 6 نه 9 بجو پورې فضایي حدود هر قسمه پروازونو لا بند وي. خیبر پختونخوا اسمبلی پښتو هندکو سرایکی او انګریزي ورستو ګوجري ژبه هم د اسمبلی قواعد او ضوابط برخه جوړه کړې ده. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره